بسم الله الرحمن الرحیم. خغو مسلمانانو ورونو، نن سمود مخکې د کفر او د اسلام په منځ کې یوه دردناکه واقعه پیښیږي، او هغه داسې واقعه چې د ټولو مسلمانو مؤمنانو زړونه چیر چیر کړل، زړونه یې ودردول، زړونه یې وینې وینې کړل. خغو مسلمانانو د حماس رهنما اسماعیل هانیه صاحب د ایران په دعوت باندې ایران دوره کوي. کله چې ایران ته داخليږي نو هلته دته داسې واقعه ورپېښېږي چې د شهادت ذریعه جوړه شوه. الله دې د شهادت قبول کړي. خو نن د شهادت په وجه باندې، د شهادت پس منظر باندې زموږ څو مسلمانانو اختلاف ده. سو کوئی دا شهادت برحق دی، سو کوئی چې نه دا شهادت نه دی. ځکه سو کوئی چې د ایران چې کوم دی د اسلامی ملک دی، ځکه د شهادت نه کیږي، او سو کوئی چې نه د اسلامی ملک نه دی، شیعه دی پکې، شیعو ته موږ مسلمان نه وایو، نو ځکه د شهادت کیږي. خو مسلمانانو مسلې ته سوچ وکړئ، د مسلې وضاحت په ذهن کې کېنوئ. اهل کوفه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته دا خلک 12,000 خطونه لېږي. څومره؟ 12,000 خطونه. کله چې دو حضرت حسین ته ولېږل، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته دا یقین ورکړو، هغه خپل ځان خو ته ویلمه جوړ کړو چې کله حضرت حسین د دو په دعوت باندې کوفې ته لاړو نو دو هلته څه ویلمستیا وکړو؟ شهید یې کړو، او بې دردي سره شهید کړو. نن دا هغه خلک دي، دغه شیعه په هغه وخت باندې موجود وو، او دغه شیعه چې کوم دي دا د هغه نسل پیداوار ده. دغه شیعه چې کوم دي دا د هغو خلکو په نسل کې راځي. نن دغه شیعه په ایران په ځمکې باندې د حماس رهنما ته دعوت ورکوي، هغه خپل ځان خو ته راغواړي، هغه چې څنګه راشي دو باندې یقین وکړي، نو بې دردي سره شهید کړي، د مسلمانو زړونه ودردوي، د مسلمانو زړه ته تکلیف ورکړي. نو خوږو مسلمانانو ورونو، همیشه ایران منافق ملک پاتې شوی ده، همیشه ایران منافقت کړی ده، همیشه پر به ایران منافقت کوي. مسلمانو سره کله ایران دا نشي کولای چې دا د مسلمانو همدرد او خیرخوا وګرځي، ځکه چې کم سړی د مسلمانو صحابو ته، کم سړی د مسلمانو پیشوا او رهنماو ته کنځل کوي، شیعه متعلق د تاسو موږ صحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا بکواسات کوي چې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دو صحابیت خو پرېږدئ، د دو خلکو ایمان تاسو موږ ته ثابت کوي، بیا موږ منو. څومره حد درجه بکواسات کوي. د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنه متعلق څومره دو بکواسات کوي. د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه متعلق څومره دو بکواسات کوي. په 10 محرم باندې کله چې دا تورو کپړو دا تورو زړو او دا تورو ایمانو کله روډونو ته وځي، تاسو موږ په هلته نظر نه وي چې دو هلته څومره د صحابو ګستاخیانې کوي. صحابو نومونه په جنډو باندې لیکي، هغه سیزي. صحابو نوم په روډ باندې لیکي، هغې باندې بره خیجي. صحابو نوم سوځوي او په مختلفو طریقو باندې ګستاخیانې کوي. آیا تاسو موږ ته هلته دا په نظر نه راځي؟ موږ خو په دې باندې ځان غلی کو. د شیعو متعلق پته نشته په زړه مو څنګه خوف را دننه شوی ده، پته نشته په زړه مو څنګه د شیعو او د دغو منحوس قوم څنګه مونږ په زړه باندې خوف او حراست پروت ده. مونږ یریږو، مونږ خبره نشو کولی. مونږ چې دو ته کافر وایو نو مونږ ته وایي چې دو ته کافر مه وایې، دا مسله مولا صاحب لږ نرمه ساته، حالانکې په دې مسلې کې نرمي نشته. نن که ته صحابو ته کنځل کوې، که زه صحابو ته کنځل کوم، نه تا ایمان شته نه ما ایمان شته. ته له اسلام نه خارجي او زه هم له اسلام نه خارج یم. خو که چېرته ته د صحابو دفاع کوې یا زه د صحابو دفاع کوم، نو دغو کټملو مقابله به کوو، دغو بدبختو مقابله به کوو، شیعه منحوس قوم مقابله به کوو. الله دې د اسماعیل هانیه صاحب شهادت قبول کړي. او بله مسله دا ده چې د هغې جنازه دغه منحوس قوم کړې ده، الله جل شانه دې دا ورته معاف کړي. دا منافق ملک دی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره منافقت کړی دی، همیشه پاره د مسلمانو سره منافقت کړی دی. د اسماعیل هانیه صاحب شهادت برحق دی. الله جل شانه دې د شهادت قبول کړي، او موږ ته د الله جل شانه د شهادت والمرګ راکړي. خوږو مسلمانانو، په دې کې اختلافات مه کوئ. شیعه منافق ملک دی. شیعه مسلمان کله خیرخوا نشي جوړېدی. کم سړی د ما صحابه ته کنځل کوي، کم سړی د ما صحابه ته بد رد وایي،
جناب رسول الله نن په دې دنیا باندې نشته، د تامس دغه فرض ده چې د صحابه دفاع وکړو، د تامه د حق ته د صحابه به مونږ باندې د حق ته چې د دفاع وکړو، لاوارث به نه پرېږدو. نن دغه شیا همیشه د مونږ په صحابه او مونږ په اسلام باندې هغه کړې ده، مونږ غیرت چیلنج کړی ده، مونږ په اسلام حمله کړې ده. خو ګو مسلمانانو شیعه مذهب له اسلام نه بار ده، له اسلام نه خارج دي، کافر دي، اسلام سره هیڅ تعلق نشته. چې کم سړی د ما صحابه ته کنزل کوي، د حضرت عائشہ ته کنزل کوي، امیر معاویه ته کنزل کوي، دا ز اسلام نه، دا ز مسلمان نه منو، ته دو خلکو ز اسلام نه منو. شیعه کفر نه دومره اسلام ته نقصان نشته، څومره منافق نه اسلام ته نقصان ده. خو ګو مسلمانانو الله دې مونږ له منافق او له کفر له زور او له جبر نه محفوظ وساتي. د اسماعیل هانیه صاحب شهادت په ان شاء الله د اسلام او د اسرائیل خاتمه ذریعہ به جوړیږي، د اسلام غالب دو ذریعہ به جوړیږي. الله جل شانه دې شهادت قبول کی او الله جل شانه دې اسلام ته مزید ترقی او مضبوط والی ورکی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.